اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف یو ځل بیا د خپل چینل سره نن یو جرنل ټاپک مې ذهن ته راغلی و ما چې څه د ژوند بنده ایکسپیرینسز دي څه ژوند کې بنده زده کړي او هغه بنده ته فایده ورکړي. نو پکار دا ده چې هغه مخکې مونږه نورو خلکو ته شیر کړو چې نورو خلکو ته هم معاشرتي یا ذهني او فایده ورسي. زما د دې چینل یو مین مقصد چونکې منټل النسز وو، دماغي بیماریانې وي، سټرس ډیپریشن وو، نو نن هم هغې سره ریلیټډ یو ټاپک دی. مخې ته ما یو لفظ لیکلی دی بیزي، مصروف رهنا، ځان بیزي ساتل، ځان مصروفه ساتل. د ځان بیزي ساتل، ځان مصروفه ساتل دوه خبرې دي. یو ته فزیکلی یا ستا وجود بیزي، ته کار کې، ته خپله زمینداره کې، ته دکانداري کې، ته بل کار کې. یو بنده منټلی بیزي، دې دواړو کې لږ فرق شته. بعض کارونه داسې دي چې هغه ستا فزیکل اکټیویټي لاس پخو چلیږي خو ستا دماغ بل ځای چلیږي. څه کارونه داسې دي چې په هغې کې دماغ چلیږي نو ستا هغه دماغ هغه ټایم کې بیزي او هغه بل څه ته نه ځي. نو بنده که ځان مصروفه ساتي د دې یو فایده خو دا پرېږدئ چې تاسو چونکې یو اکنامک دور دی، د پیسو ضرورتونه دي، غریبي ده، نو چې تاسو مصروفه یې کار کوئ، که هغه ذهني کار دی که هغه د وجود فزیکل اکټیویټي ده، د وجود کار دی، نو یو خو غټه خبره دا ده چې تاسو به هغه طرف ته څه لس شل روپۍ به تاسو ګټئ او هغې سره به ستاسو د ژوند یو نظام چلیږي. د هغې نه علاوه د دې نورې ډېرې فایدې دي او هغه زه نن تاسو سره وایم. او مینلی د هغې غټه فایده ستا دماغ دی چې ستا ټینشن د دماغ غټ لیکلي دي چې کم خلک ځان مصروفه ساتي هغې ته به سټرس ني، هغې ته به انزایټي ني، ټینشن به ورته ني او ډیپریشن به ورته ني. د هغې وجه دا ده، تاسو ته یو زه ساده مثال در کوم. تاسو کوم کس چې دا ویډیو ګورئ نو خپلې سترګې بندې کړئ او چې کله تاسو خپلې سترګې بندې کړئ نو تاسو په یو ټایم باندې دوه سوچ وکړئ. آیا تاسو کولی شئ یا نشئ کولی؟ مثال مې دا دی چې ته په یو ټایم باندې ذهن بوزا او ته ناڅاپه یو داسې کار را یاد کا چې مثال کے طور پر ستا والد صاحب وفات شوی دی یا څوک ملګری دی وفات شوی دی یا یو بل څه ستا په ذهن کې را یاد کا، د هغه سین را یاد کا او په سیم ټایم باندې ته راشه نو بل یو سین را یاد کا، یا د خپل واده سین را یاد کا، یا د پاس کېدو سین را یاد کا، یا د بل څه سین. نو دا پاسبل نه ده د ذهن د انسان د دماغو دپاره چې دی په یو ټایم باندې دوه سوچ وکړي. د دې مطلب دا شو چې کله هم ته په دماغو باندې ښه سوچ کې، یو پازیټیو تھنکینګ کې، یو مثبت سوچ لري، نو د چانس نشته چې ستا په دماغو کې به په هغه ټایم باندې یو نیگیټیو یو غلط سوچ راځي، ځکه چې دا د دماغو طاقت نه دی. ګنې تاسو سترګې بندې کړئ او تاسو ته په خپله ریزلټ راشي. دویمه یو خبره زه تاسو ته کوم، که تاسو د دماغو مثال د باکسز والی، ځان په ډېر مه کړئ، خو دماغ یو باکس والی، یو کارټن والی، یو ګول سیز والی چې هغه یو فکسډ په هغې کې یو سیز راځي. مثال دا د دماغو یو باکس شو او دا د دماغو بل باکس شو. دا یو باکس دی، دا زه تاسو ته ساده غوندې ایکسپلین کوم نو تاسو به پوه شئ. که چېرې دا باکس تاسو په دوو حصو کې ایکولی تقسیم کړو، برابره تقسیم کړو، او یو طرف ته تاسو په دې باکس کې په دې دماغو کې بالکل تاسو فری ناست یې، ویلې ناست یې دغه شان، نو هغه وایي څه وایي خالی ذہن شیطان کا ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے. تو مسله سی بنده ته چې فری ناست دي نو د ده ته بیډ او غلط سوچونه، غلط پلانونه، د بل خرابې خبرې را یادېدله، یو غلط ذهن بنده ټول عمر په ویلې چې ناست دي دغه شان ناست دي، نو ډیفرنټلی د ده سوچ ښه نشي کېدی. یو طرف ته تا په د دماغو کې په نیمه حصه کې بد سوچ ایښی دی او تفریح ناست دی، بل طرف ته تا پکې ځان مصروفه کړی دی او ذهني طور یا مصروفه یا که مصروفه نه نو تا د خپل ذهن په ښو سوچونو کې اکوپای کړی دی. اوس دا دوه فکس ځایونه دي، که ته دا یو ډېری نو بل به کمیږي، که ته بل ډېری نو بل به کمیږي. دا یو نیچرلي خبره ده چې په هغې کې مثال که ته ښه سوچ لرې او تا د بیزي د ځان ساتلی دی، دماغ دې بیزي ساتلی دي، یا د په ښه سوچ کې دماغ بیزي ساتلی دي، نو ستا دا باکس به غټ شي او اټومیټیکلی نیچرل خبره دا ده چې ستا دا بل باکس چې کوم کې بد سوچونه دي یا په کوم کې ته فری ناست دی او فضول سوچونه کې، نو هغه باکس به وړوکی کېږي. نو دا یو نیچرل فینامنا ده چې په دماغو کې یو څیز ډېری، ښه سوچ ډېری، نو د دماغو د خراب سوچ والا کومه حصه چې ده هغه به کمیږي. او دا یو جرنل که تاسو وګورئ نو ستاسو ذهن به دا خبره وایي. بل درته یو قیمتي خبره کوم، یو طرف ته ته کار کې، اکټیویټي کې، ته خو ځان له څه ګټه کې، خو دویم طرف ته د ذهني بیمارونو د بچ کېدو یو دا طریقه داسې هم ده چې بنده کله کار وکړي یا ته زمینداره کې یا هسې هم تا یو ټوله ورځ خپله په خپل کار کې اکوپای کړه، تېره دې کړه، نو ماښام به تا له خوب ښه درځي.
زیاتره مریضان موږ له راځي چې زما خوب نشته، نو وجه هم دی چې هغه سکاري نه نو ټوله ورځ چې بنده فری او دغه شان تیر کړي نو هغه به د شپې خوب څه ورځي. دا خو ته ټوله ورځ په زمینداره کې تېره کړه یا په خپل آفس کار کې تېره کړه، نو ماښام به ته ښه ستړی نو ته به ښه په ارام ویده شي. نو د ذهني ټینشنز نه د سوچونو نه بچاو دپاره یو بل دا ریزن هم کیدای شي چې ته ستړی نو تاله به خوب ښه درځي. یو نور دوه درې خبرې نورې تاسو سره شیر کوم هم په دې ټاپک کې. یو پوسټ ټرامیټک سټریس تھراپي دا پوسټ ټرامیټک سټریس تھراپي دې ته وایي چې مثال کے طور پر تا باندې داسې یو حادثه راغله چې هغه د هیرولو نه د هغې سره ستا ژوند افیکټ شو، ستا ژوند درسره انداز شو، ستا ځوانځي یې مړ شه ته خفه شوې، ستا ښځه مړه شوه ته خفه شوې، خاوند یې مړ شه ته خفه شوې، تا یو کاروبار کې ډېر غټ لاس وکړ ته خفه شوې، تا باندې یو بله حادثه راغله او ته خفه شوې. نو دا انسان بیزي ځان ساتل بیا یا موږ ایز ا ډاکټر هغه مریض کوشش دا کوو چې دله موږ داسې یو د کار طرف ته دی پوش کړو چې دی ځان بیزي ساتي. نو خپل دماغ بیزي ساتل بیسیکلی د دغې څیز یو علاج هم دی چې دغه غم په تا باندې به هله کمیږي که تا د خپل دماغ په بل څه کې انګیج کړل او بیزي دې کړل. یو بل تاسو ته زه دوه درې پریکټیکل سټوریز کوم. پریکټیکل سټوریز دا دی چې په چا باندې تیر شوي، خو چونکې زه د هغه خلکو نومونه دلته نه لم ځکه چې موسټ آف دیم چې کوم ما سټډي کړي دي نو هغه د بل ځایونو دي نو د هغې ضرورت نشته، خو د زده کړې دپاره تاسو سره یو دوه درې سټوریز شیر کوم. یو سټوري یو دې ځای ما یو نوم لیکلی دی سر وینسټن چرچل. سر وینسټن چرچل چې کوم دی نو دا د یو کې پرایم منسټر او وزیر اعظم او په هغه دور کې و چې کوم ټایم کې سیکنډ ورلډ وار او دوسری جنگ عظیم. نو د سر وینسټن چرچل نه چا تپوس وکړو، یو ځل یې وینکر ته تپوس وکړو چې سر تاسو ته یو دومره غټ مخې ته یو جنگ کې تاسو انګیج یې بیزي یې نو ستاسو باندې ټینشن نه راځي د دې منیجمنټ کول، د دې سیسټم چلول، جنگ کول داسې آسان کار نه دی. نو تاسو باندې سټریس یا ټینشن یا څه خفګان خو نه راځي د دې منیجمنټ لحاظ سره. نو هغه ولې یو ډېره ساده جمله ورته ووي او هغه ورته ووي چې میرے پاس پریشان ہونے کے لیے وقت نہیں ہے. ما سره د زه 18 غنټې کار کوم، چې کله زه 18 غنټې کار وکړم نو ما سره بیا د خفګان دپاره ټایم نه. میرے پاس پریشان ہونے کے لیے وقت نہیں ہے، ما سره د خفګان ټایم نشته، نو زه خفه کم ټایم شم. 18 غنټې زه ډیوټي وکړم، سټډي په جنگ کې بیزي یم او په هغې پلانینګز کې بیزي یم، نو زه دومره ستړی یم چې باقي کوم 6 غنټې پاتې دي نو په هغې کې خو دوده کېږم یا روټۍ خورم یا خپل چې کوم لږ ډېر کار دی هغه کوم. نو مطلب د هغه دا و چې زما ذهن دومره اکوپایي دی چې ما سره د پریشانۍ دپاره د خفګان دپاره د سره ټایم نشته. بله خبره یو ښځې یو خپله سټوري شیر کوله، دا در سره شیر کوم. هغې وی چې یاره زه چونکې زه خپل خاوند سره ډېر هیپیلی پاتې کېدم، خوشحاله ژوند مې تېرو او د خاوند مې ډېر ښه بزنس و. زما 3 ماشومان وو چې په هغې کې مشر زما زوی و د 10 کالو، بیا زما لور وه د 15 کالو او زما بل زوی و د 2 کالو. 3 ماشومان مې او موږ یو ښایسته ژوند تېرو. خو سډنلی په ما باندې یو داسې حادثه راله چې زما خاوند اکسیډنټ وکړو. زما خاوند اکسیډنټ وکړو نو زما خاوند مړ شو او وفات شو. په ما باندې دنیا روانه شوه. دنیا روانه دا شوه چې دا ما چېرته سوچ نه وکړه چې زه به د ده نه بغیر دا ژوند تېروم. دا ما چېرته سوچ نه وکړه چې زه به دا واړه د ده نه بغیر لویوم. او د ټول نه غټه خبره دا وه چې هغه اکنامیکلي د پیسو هغې هغه خاوند ګټه کوله نو د هغې ګټه هم ختمه شوه. نو هغې وی چېرې زه د خاوند د مرګ نه بعد یو 20 ورځې خو بالکل بې حاله پرته وم او زه په ځان هم نه پوهېدم او زما ریسپانسز صحیح نه وو. 20 ورځې چې تېرې شوې ما میډیسن استعمالول، ډاکټرانو براله راتلل او تلم به. 20 ورځې بعد زه لږ ډېر دومره قابله شوم چې زه دې راپاسم او خپل هغه لږ ډېر څه روټین یا روټۍ خوړل دي یا ماشومان سکول ته تیارول دي سمثینګ لږ ډېر کولی شم. هغې وی په دغه وخت کې یو چل دا وشو چې یو ورځ زما دا لور د 15 کالو چې کومه ده سکول نه راله او دا ما پسې نښتې وه چې ما ته هوم ورک وکړه، ماما ما ته هوم ورک وکړه، ما ته د سکول کار وکړه، ما ته به د سکول کار کوې. هغې وی ما چونکې زما موډ خو دغه ځای نه و، زه ځان له په یو سټریس کې وم، یو سوچ کې او خفګان کې پرته وم. نو ما کوشش وکړو چې زه دا لور ډاج کړم او بای سم وی د دې نه ځان خلاص کړم او زه بس په دې خپل ما نه کېده قابو، دې ته مې بالکل نه کېده چې زه دې ته هوم ورک وکړم. خو خیر ماشومان په څه پوهېږي نو هغه لور ورپسې نښتې ده نو په دې باندې اخر کې دا هوم ورک ته یې دا کېنولې ده. دې لور سره هوم ورک کو، په دې هوم ورک کې د دې 1 غنټه تېره شوه. دې چې کله هوم ورک ختم کړ نو دا په یو سوچ کې لاړه چې اخر دا 1 غنټه خو زه نه وم خفه، دا 1 غنټه خو زما هغه خفګان نو، دا 1 غنټه خو زما خاوند هېر شوی و. چل داسې څه و چې دا وشو، چل دغه و چې دا مصروفه شوه. دا هغه خپل لور سره په کتابونو کې دومره ونښته، د هغې په هوم ورک کې دومره ونښته چې د دې هغه خپل خاوند هم د هغې غنټې دپاره هېر شه. نو دا د دې یو ثبوت دی چې موږ ځان کله هم بیزي ساتو مینټلي دماغي طور، نو زموږ زړې پریشانیانې چې کومې دي هغه به نه راځي مخې ته، هغه به ختمېږي.
دویم یو خبره کوم تاسو چې د لیلای ما یو بدمت یو غټ پېشوا پاتې شوی دی د هغه نه چې یو ځل تاسو کو چې یاره ستا د ښکلي ژوند ستا د خوشحاله او پرسکون ژوند راز څه دی نو هغه ورته ووي چې یاره زه خو د ټولو نه غټ شکرګزار په دې باندې یم چې سحر شي او ماښام شي او زه دومره مصروفه یم چې ماته د سحر ماښام پته ونه لګي نو د دې نه غټه د اطمینان او د خوشحالۍ بله خبره څه ده د دې ټولو خبرو مقصد اخیری یو جمله کې چې ځان بیزی ساتئ ځان مصروفه ساتئ فایدې ډېرې دي څه ستاسو د ژوند تېرولو لپاره د پیسو یو لار به جوړیږي صحتمند به یې تاسو ستاسو کولیسټرول ستاسو شوګر ستاسو بلډ پریشر دغه مرضونه به هم کمي د هغې نه علاوه چې په تاسو باندې کوم غم فکر پریشانی او خفګانونه دي هغه به هم کمیږي د ځان مصروفه ساتلو سره او فایدې نورې هم ډېرې دي میډیکلي خو د هغې ډیټیل کې نه ځم چونکې ما صرف نن د ذهني بیماریانو باندې دا ټاپک کول غوښتل نن دپاره دا ډېره ده زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ د الله په امان